تحریک لبیک او د الف خان ډیر شکریا ادا کوو چې مزه سیلاب کې زموږ هر څه سم متاثره شوي. موږ ته د لوښو د کپړو د دې ټول څیزونو ډېر ضرورت و. هغې دا زموږ دا ضرورت هم پوره کړو. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی، زما شاته دا خویندې او میندې چې کومې دي دا ټولې کونډې دي، د دوی خاوندان مړه دي. اکثر خلک ماته وایي د الف خان دفتر ته وي زنانه ډېرې ورځي، نو لکه دا زنانه دي او د دې زنانو چې کوم دی خاوندان نشته مړه نشته، نو سړي وله د کوم ځای نه راشي؟ نو په دې لحاظ سره چې کوم دی دا هغه زنانه دي چې دې زنانو ته چې کوم دی نو کتونکو دا زنانه چې کوم دي دا کونډې دي. او دلته زمونږ یو خور د تاجبینه چې د پی ټی آی ډېره سرکرده رکن ده، او دا ټولې زنانه چې کوم دي نو دوی پی ټی آی له بیټ له ووټ ورکړی دی. نو چې دا منګه کوم سیس تقسیمونو دی کې پارټي نشته دی، دا تحریک لبیک والا یا ډاکټر محمد شفیق صاحب چې کوم دی هغه نه ووټ او نه نوټ، خو چرې د بنیتۍ خبره وه او یا په مخ مروت او یا ووټ او نوټ چې کوم دی نو دوی له خو بیا د سره نه ورکول، ځکه چې حکومت هم د دوی دی په دې صوبه کې او ټول هر څه دي، خو دا د الله سره دی، دا حقدار دي، دا سیلاب وخلی دي، دا ټول سیلاب ځپلی دي. بیا خبره ده چې حکومت نه ورکوي به د دوی ورسره مینه ده، نو به دغې خو ورته زمونږ څه نشو ویلی بچی دوی مینه ده. خو به هر حال دا دلته کې چې مونږ دوی له څه ورکړل، د کټ څادر هم پکې ورکړه، لوښ هم پکې ورکړل، د خپل کپړې هم پکې د نارینو هم ورکړې، د زنانو هم ورکړې، او پیزار هم پکې ورکړه. مورې ته د کوم ځای؟ صدریاب. ګلشن آباد کورونه. ستا خاوند مړ دی؟ ښه. سیلاب راغلی؟ او خوشحاله؟ بس خوشحاله یو، بس جسم قسمت کیه غره دا بس چې د بکی وی لګه مایوسی ده بهم جسم قسمت کیه خدای راکړي چې نصیب بس نه کوي. خوشاله ډیر او شکر دې شکر تحریک لبیک والا طرف نه تا ته ملو شکر دې شکر ډاکټر محمد شفیق صاحب طرف نه ها ها مورې ته خوشاله او جی خوشاله شاله نو بچو پکې ډېر کړي خرابې شوي کړي خرابې شوي وبو او ډېر تاوان هم شوي زمونږ امدادونه سره شوي دي. نو بس هغه لږ لږ چته کله وړو کله راغله نور څه خو نه دي راغلي. ښه دا ډېره ښه خبره ده. ښه تاسو څه نقصان شوي؟ جی بس زمونږ مټ خراب شوي او بر راغلي بس څه لږ لږ سودا راته ملو شوي ډېر راته صحیح. ها مورې ته سیلاب راغلی تاسو کره؟ کوټه مې هغه ټوله ښکته شوې را پرېوتو واله او خاوند مې بیمار دی، د روغ د ته نشم. ښه بیمار دی؟ بیمار دی او سیلاب وخلی او سیلاب پالي. په دې خوشحاله که؟ ښه به خوشحالي خدای سره خو که. صحیح. دا تحریک لبیک والا درکړل او ډاکټر شفیق صاحب ښه مولانا ډاکټر شفیق صاحب صحیح ده چې هغوی ته دوا کوي په خپلو دواګانو کې یاد کړئ. ښه دې کې څه خویندې داسې دي چې هغه افغانیانې دي. ښه ستاسو هم سیلاب راغلی؟ ښه نقصان یې کړی؟ کوټه هم پرېوتی، دیوال هم کرک دی، خاوند مې زړه بیمار دی، اپریشن یې کړی، کار نه شي کولی. ښه کتونکو په دې وخت کې دا زمونږ چې کومې دلته میاندې راغلي دي، خویندې راغلي دي، دا کونډې دي، دې کې درې زنانه چې داسې دي چې دا لکه دوی وي چې خاوند مې بیمار دی او یو پکې بلې وي، دې کې زیاتره چې کوم دي نورې ټولې کونډې دي. دا څلور دېرشو پورې چې کوم دی نو دې وخت کې موږ دا زنانه وینو. ښه پنځه بګې پاتې دي. بل دولت خان حاجي صاحب موږ سره ډېر کومک کوي، یو حاجي صاحب دی په سعودي عرب کې دی، نو هغه ته هم دا وایم او نورو ملګرو چې دا سره کوم وعدې کړي دي انشاءالله تاسو سره ما د رشتو وعدې کړي دي، خو زما چې کومه فارموله ده 15 مرلې کور نیکه او 400 نو دې کې داسې کونډې هم دي، داسې میاندې هم دي چې د هغوی په سر باندې څوک لاس کیږي او ژوند یې جوړ شي. نو هغه دلته کې چې راځي الحمدلله څوک به راته د رور او څوک به راته د بچي په شکل کې. په دې خلکو مې دومره اعتماد دی او زما پېژنګلو چې کومه ده د ریډیو نه ده، دلبر ریډیو نه ده، دا ټول مې په دلبر اورې که نه نو دا ټول چې کوم دی دا موږ په دلبرو موري او دلته کې چې راځي نو ډېر په اعتماد سره راځي. نو یو خو هغې خلکو دپاره جواب دی، خو داسې زنانو ته موږ وایو نو دوی له موږ په روجو کې چې کوم دی په زرګو زرګو یا د ورځې ورځې زنانو له پوډ پیکج ورکړي، په زرګو زرګو زنانو له م ورکړي. ښه نو دا یو سیسټم روان دی. ما چې څنګه ذکر کو ښه تجمینی د دې سروې څنګه شي و دا کم قسم خلک دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمان تاجبینه دی 400 اوسیدونکي یم، ګلشن آباد کلي سره مې تعلق دی او سوشل ورکر یم. څنګه چې علم خان رور دا خبره وکړه نو آیا که څوک چې دروغ دي نو چې دا دروغ ځکه نه دي چې دا ریښه دي چې موږ رمضان کې فوډ پیکج راکړ دي. ما له ډېرې زیاتې زنانه راوستې دي او بالکل په ټلیفون باندې ټلیفون ورته وکړم او ورته مې دونه کسان دي اکثر مخکې ورسره په خپله راتلم
خو چونکې سوشل ورکر هم کارونه به ډېر بیا به ماته ټلیفون وکړو چې لمحان وکړي 4 کونډې مې درولېږلې 10 مې درولېږلې 3 مې درولېږلې اکثر به دی چې ستا را کونډې نه خلاصېږي خو ما وی چې صرف کونډو ته مونږ دا فوډ پیکج وغیره ورکړو اوس دلته ما ویلو چې یاره سیلاب راغلی دی چونکې هغه شانتې مدد ونه شو چې څنګه په تېر سیلاب کې شوي د حکومت طرف نه خو بالکل څه نشته نور انجو والا دینو لا لیسټینګ کېږي او لا فل حال هېڅ هم نه دي راغلی په دې دوران کې بیا ما علمخان سره 2-3 پیرې بلکې ما په مخه باندې اغوښتي چې ګوره زموږ په ځای کې صرف دا کونډې خو سپورټ کا ده را سره وعده کړې ده خو چونکې ما ورته چې یاره مونږ راځو نو اوس دا کپړې او دا میزارونه راکړو او وایي چې یا ما ته چا ویل دي نو د ما اواز چې څوک مو ما غونډه دا درخواست چې تاسو علمخان سره امداد وکړئ ځکه چې د مونږ سره اوس د پیسو وعده مو وکړه چې ماله چا راکړي نو ما ته تاسو مه رابخئ یا ماله چا فوډ پیکج راولېږل نو زه به ممتاز سره رابطه کوم او چې هغه کوم 15 کونډې پاتې دي هغوی او دا کونډې دې ټول ته به زه هغه پیسې لاس په لاس ورکوم ستا په مخامخ د کیمرې په وړاندې نو چې چا هم ورسره وعده کړې ده نو تاسو مهرباني وکړئ یا جمې راغو دوی سره خپل هغه مدد وکړئ چې دوی هغه بالکل خاوندان چې چا جمدي وي یې بچي غټي نو څه ناڅه خو یې وي خو چې د چا خاوندان مړي د خدای سره وي هر سړي خپل بچي دی خپل کور دی خپل لغې په سر دی نو تاسو سره امداد وکړئ چې کم از کم دې خوا کورونه د خلکو روان دي خوا په یخني راغی چې دا فوډ پیکج یا دا پیسې ورته میلو شي نو کم از کم بنده پې ځان له شلټر والي بستره پې ځان له جوړه کړي نو دا بس تاسو غټ احسان وي او بس د رزق وعده خو خدای کړې ده تاسو خو د پی ټی آی دپاره ډېر زیات کار وکړو دا ټول چې کوم دي دا د پی ټی آی ووټران دي څنګه چې تا ذکر وکړو چې حکومت نه یې درکړي آیا په دې کې موږ څه مخ مروت کړی دی چې یاره ووټ نوټ پارټي یا تحریک لبیک والا چې نه بالکل دې کې د پارټۍ مخ ځکه نشته او دې کې نه دا مونږ ته شته چې یا ته ووټ واچو یا زموږ پارټي اختیار کړه هر چا خپل یو پارټي د خپل سیاست خو سیاست په خپل ځای خو که څنګه علمخان دی هغه هم سوشل ورکر او څنګه تاجمین هغه هم په سوشل ورکر ده زما تعلق پی ټی آی سره دی د علمخان بلې پارټۍ سره دی خو تحریک لبیک والا بیل دي خو لکه دوی دا نه دي ویلي چې دا پی ټی آی ده نو مونږ به دې له څه ورکوو نه مخکې مال راکړي دي اوس هم رال راکوي او انشاءالله آینده هم تمه لرو چې دا کومې کسان مې راوستي دي دوی ته به فوډ پیکج خامخا میلاویږي او هلته په کور کې به ورته میلاویږي کتونکو دا څنګه چې ما خبرې وکړلې چې دا الله سره چې کوم دی نو تعلق جوړول دي او بره د الله کیمره لګېدلې د انسانانو نو چې دا ماته دا زنانه مو چې ډېر خو ډېره لو ډېر زبردست کلم نه زه یم چې د الله کیمره لګېدلې ده ویني نو دغه زنانه چې کومې دي دا تورسرې دي ځای ته راځي دا د مجبوره دي او بل دا سیلاب وخلي دي ښه دا سیلاب ځپلې خلک دي د دې خلکو ته ډېر زیات دي ته د پیسو ضرورت شته دوی ته د خوراکي توکو ضرورت شته یخني د دوی ته د بسترو ضرورت شته دوی ته د لوښو ضرورت شته دی دا نن چې موږ دوی ته څه کمې کپړې پیزار ورکړل او داسې یریږو کوټه کې یریږو ستا سړی شته نه سړی مې نشته که نه څو بچي دي 2 زامن مې دی یو دکان دی یو نوکر دی خو رانه بیل دی سیلاب هر څه او کوټې بیخي نو کتونکو ما دوی سره دا وعده کړې ده ما ولا مخکې مر څه ورکړي خو دا مې ورته ویلي چې کله موږ ته څه راشي نو ستاسو حصه به کوو مخکې هم کړې ده اوس به هم کوو ښه تاسو به څه وایې په دې موقع باندې مونږ به دا تحریک لبیک او د علمخان ډېر شکریا ادا کوو چې زه سیلاب کې زموږ هر څه سم متاثره شوي مونږ ته دا لوښو د کپړو د دې ټول څیزونو ډېر ضرورت و هغې دا زموږ دا ضرورت هم پوره کړو او زموږ مطالبه ده چې خیر زموږ له لږ راشن انتظام هم وکړي نو ډېره بخي انشاءالله زمون دیوال غورځېدلی دی پټو تم کور دی سپي راکره راځي ګیدړان راځي د غلو یاره ده او دغسې په ډاګه بیدیا باندې پراته وو ظلم ورته لګولی دی اسبابونه م غورځولي دي دغه شان په ډاګه باندې م بچي م ناست دي او مونږ هم نو څادرونو کې یخني کېږي نه م کېږي پکې ګزاره خو هغه وخت یې تېرو یې نو څه به وکړو نه څوک چاله ورکولی شي او نه د چا نه ګیله پکار ده کتونکو زما مقصد دلته کې دا دی مورې بس دغه حکومت دی او د پی ټی آی حکومت دی 4 لکه روپۍ به ورکوو چې چاته چې کوم دی کمره را پرېوتې ده نو چا ته 4 لکه میلو شوي دی خو به راته تاجمینه ووایي چې ټولو ته میلو شوي دي صحیح ده بله دا ده چې یوه سروې وشوله نو وزیر الله صاحب ورته وي دا خو تا ډېر زیات راجمع کړل نو اوس یې 190 کسان چې کوم دی نو په دغه کوټو کې چولي نو هغه سروې هم مکمل شوې نه ده او دا خلک ضرورتمند دي دې ته توجه پکار ده بل فلاحي ادارو ته هم زه دا وایم چې مرستې وکړي او الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره خو مرسته نه کوي نو هغه همیشه چې کار کوي د الله د رضا دپاره کوي او دا نه الله پاک چې کوم دی دا کار اخلي او په دې کې تحریک لبیک چې کوم دی څومره کار وکړو او زما په لاس وکړو نو په 400 کې الحمدلله زموږ نه چا زیات فوډ ډسټریبیوشن نه دی کړی زموږ نه چا زیاتې بسترې نه دي تقسیم کړي کټونه هم تقسیم کړل خیمې هم تقسیم کړي
دوی سره واده کړې وه کپړې پیزار او لږ شانتي لوښي یا څه ټکه پکه د کټ څادرې دا هم ورکړلې خو د دوی موږ لیست جوړ کړی دی کومو خلکو چې را سره وادي کړي چې کونډو له به دا ورکو نو دا کونډې چې کوم دي دا سیلاب ځپلي دا ضرورتمند دي خو موږ ته سره رالل دې ته به کال وکړو او تمام دا درخواست دی چې متاثره خو هر یو کس دی هغه که واده کړی دی او که نه دی بوډا دی او که ځوان دی خو دا کونډې داسې دي چې د دوی صرف خدای اسرایي که نه او وایي چې څوک پر راوړي یاره چا زامن ودونه کړي هغوی بېل شوي دي نو تاسو چې علم خان سره کومه واده کړې ده د مونږ سره تاسو صرف واده وکړو د بیا موږ امید راکړو چې انشاءالله به رالیږي نو تاسو خپله واده زر تر زره پوره کړئ چې دوی موږ له دا پوډ پیکج او د بسترو انتظام وکړي بالکل کتونکو او دې کې دا ټولې میاندې چې کوم دي زما د وړاندې دي د دوی د چا څلور لوریانې دي د چا شپږ لوریانې دي هغوی د رشتو دپاره چې ښه ځای کې د هغې رشتې وشي دغه خبرې هم را سره وکړلې نو زمونږ چې کوم طریقه کار دی په هغه طریقار باندې ځو او دولت خان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو همیشه بله ورځ هم د یو خاندان دپاره 15,000 روپۍ رالیږلې په دغه سیلاب کې هم 1,00,000 روپۍ رالیږلې وې تاسو ډېره زیاته مرسته کړې وه نو ستاسو خصوصي چې کوم دی مننه کوم او بیا په خصوصي توګه باندې تحریک لبیک والا ډېره زیاته مننه کوم چې نن دا میاندې دلته کې راغلي خالي لاس لار نه لري او څه ناسې د ځان سره یوړه ته راړه بچې که نه دا وګورئ جي لکه دا پیزار درته زه ښیم چې دا هغه خلکو هغه کارکنانو چې کوم دی دا د خپلو بچو پیزار خو دا د دوی د بچو دپاره نوي دي دا د دې زنانو نه پته لګي چې دوی پې شکر وموباسي خوشحاله دي پې د دوی کپړې پیزار بسترې هر څه چې کوم دی هغه وبوړي دي نو ضرور ورسره تعاون وکړئ ضرور ورسره مرسته وکړئ ډېره مننه خوشحاله